کله چې ټولنه جوړه سوه طالبانو، کله چې ټولنه جوړه سوله، نو دې ټولنې ته انسانان راجمع سول. د انسان په طبیعت کې عدوان او ظلم د یو په بل باندې څوک کوي؟ ظلم کوي. کوي نه کوي؟ ته دا حکومت طالبانو داسې وکړه، یوه ورځ دپاره د حکومت چپه کړه. په دې کابل کې 2 میلیونه انسانان دي، یوه جمعه دپاره داسې وکړه چې حکومت نسته په کابل کې. فرض یې کړه چې فرض دې که چې یوه جمعه په کابل کې حکومت نشته ده او ټولنه هم که غټه ټولنه جوړه سوې ده، دلته د انسانان یو په بل باندې څوک کوي؟ عدوانو. د کابل نه به څه جوړ شي چې دا پوستې د استخبارات د حکومت ټول ویده سي؟ چی به جوړ سي د کابل نه؟ څومره ډېر قتلونه به وسي، څومره ډېرې غلاوې به وسي، څومره ډېرې جنکیانې به خلک وتښتوي، څومره ډېر خلک به خلک ووژني. څوک به جوړ سي؟ لکه د انسان په طبیعت کې څوک ده؟ عدوان ده، ظلم د یو په بل باندې ظلم کوي. نو ګوره د انسان د طبیعت د انسان خو دا و چې ژوند د انسان باید څوک وي؟ ټولنیز ژوند وي، اجتماعي ژوند وي. نو بې اجتماع کېږي نه، اجتماع جوړه سوله. نو خو چې اجتماع جوړه سوله، دلته په اجتماع کې یو په بل باندې ظلم کوي. غله راوځي، رهزن راوځي، قاتلان راوځي، فاحشان راوځي، غله فاسقان، قسمه قسم جرمونه والا په ټولنه کې را پیدا سي. نو چې هغه را پیدا سي یو په بل باندې ظلم کوي. نو چې کله په یو په بل باندې ظلم وکړي، نو دا ټولنه داسې مضطربه غوندې سي، هېڅ هغه د ټولنې ژوند ښه ژوند نه سي. نو الله عز وجل چې دا انسانان اجتماعي ژوند کوي، اجتماعي ژوند کې ضرور یو په بل باندې ظلم کیږي. نو چاته ضرورت پیدا سي؟ حکومت ته ضرورت پیدا سي چې دا انسانان یو له بل نه وساتي چې څوک ونه کي، ظلم ونه کي. یو چاته ضرورت سته، یو قدرتمند ته ضرورت سته چې هغه ته څوک وګرځوي؟ حاکم و بادشاه یې وګرځوي چې هغه اعوان و لښکر ولري. نو چې کله یې لښکر ودرلوده، نو هغه طالبانو په دې بلده باندې څوک سو؟ حاکم سو. چې کله په بلده باندې حاکم سو، ټولنه هم څوک سوله؟ سته. که ټولنه کې ظلم و یو په بل باندې، هغه ټولنه هېڅ پرمختګ نه کوي. ولې نه کوي دا پرمختګ؟ ځکه هر سړی ډارېږي، نه فابریکه جوړوي، نه دوکان جوړوي، نه کوم بل پرمختګ کوي. ځکه یې نه کوي چې غلو نه ډارېږي، قاتلانو نه ډارېږي، فاسقانو نه ډارېږي. نه یې سي دا ژوند هېڅ پرمختګ نه سي کولی. خانان خپل مال نه سي راویستلی.